نو چې کله زبیده بیبي وفات شوه چا خوب کې وکته وی الله در سره څه معامله وکړه وی الله خو به خامخا بخلي چې تا کار کم کار کړی دی نهر دی جوړ کړی دی او د هغې نه د الله بندگان څومره استفاده حاصلوي الله خو به بخلي او ورته وی الله ځان ته ودرولم او ما ته وی چې هغه نهر دی کم جوړ کړی و که نه او دی کم نهر ته دی سترګې دي دا نهر خو دی د خزانې په پیسو جوړ کړی چې خزانه وا خو نهر هم او چې خزانه نه وا او د خزانې پیسې نه وي نهر بم نو خو ای بی بی بخم دی یریږم بخم دی په یو خبره وی ما ویلې چې اوس به مې په کومه خبره بخي وی الله جل جلاله راته وفرمایل ای بی بی تخپل محل کې په تخ باندې ناسته وي او روټۍ دې خوړله او زیاته وږې وي په دغه ورځ باندې او یو طرف نه اذان آواز ستا په غوږونو کې اشهد ان لا اله الا الله او ستا دا لوپټه د دې سر نه لږه شان ښکته شوې وه ټیک شو که نه سر نه دی دا لوپټه لږه شان ښکته شوې وه او نوڼۍ دې راخستې وه بلکل خولې ته دې نږدې وه او چې کله اذان آواز ستا په غوږونو کې واورېدلی شو تا فورا هغه نوڼۍ م کېښوسته او لوپټه دې م سمه کړه په هغه خبره مې ستا مغفرت وکړو الله دې په هغه خبره نن څومره بې ادبۍ موږ او تاسو نه کېږي اذان به شروع وي خنداګانې ګپې شپې بلکل دا یاد ساتئ الحیاء شعبة من الایمان حیا د ایمان اهمه شعبه ده او داسې شعبه ده لازم ملزوم چې چانه وی حیا لاړه دنه ایمان هم لاړه نو دا حیا ده که نه ده چې د الله نوم اخیستلی کېږي د الله د نوم نه ته حیا نه کړې او ته همغه شان خپلې ګپې شپې شروع کړي همغه شان په ادیره کې مړی به په قبر کې ږدي او خپلې ګپې شپې به لګوي رحمان بابا سوی یو زنده چې د مرده په قبر ورشي دومره بس دی نصیحت په دې دنیا تا چې بل باندې د خاورو ډېرې جوړ کړو دغه شانتې به پتا هم واوړي خاورې اوازونه چې د بل د مرګي اوري دغه شان به ته د خپل مرګي هم واوري دی وی عجیبه رحمانه زړه دې د کتو دی چې مرګي په دنیا شته او ته لا خیر نو زما محترمو حیا ځان کې پیدا کو ادب ځان کې پیدا کو ادب د عالمانو ادب د مور او پلار ادب د مشر ادب دا ځان کې پیدا کو قسم پر رب العالمین د غرونو برابر اعمال انسان کړي معمولی بی ادبی د وجنه هر څه پسیل لوشي شیطان بی ادبی وکړه کوو نه کړه الله وت فرمایي اسجد لآدم آدم علیہ السلام ته سجده وکړه شیطان وکړه ویکړه دا بی ادبی وکړه کوي نه همیشه د پاره الله جل جلاله د جنتونو نویست الله جل جلاله مردود کو الله خپل رحمت نه محروم کو او به بعد کی ورته ویل شي چې د آدم علی السلام قبر ته سجده وکړه بخم دی وای ما ته په ژوندونه نه ک پمړونه بوته سوک دومره انسان زما محترم او عقل غرور تکبر او دا زړه دا بیا د کانی نم زیات سخت